عزتمندو نن الله پاک ژوند راکړی دی، موقع راکړې ده. راځئ چې الله جل شانهو ته نن په خپلو ګناهونو توبه وباسو، د مرګ او ژوند پته نه لګي. حجاج بن یوسف یو ورځ په سفر روان دی، په لاره کې یو ځای کې چینه و، هلته کې پړاو واچو. چې پړاو یې واچو، دله خادم روټۍ راوړه، خوراک یې وله راوړو. د هغه خادم ته و چې ورشه داسې بار وځه او څوک اجنبي سړی راوله چې هغه زموږ د قافلې نه وي، هغه راوله چې زما سره روټۍ وخوري او زه هغه سره یو څو خبرې وکړم، ګپ شپ ورسره ولګوم. هغه خادم یې لاړو، بار چې کم دی نو یو بانډچي سړی و، هغه اوده و ملاس و. چې ملاس و دې خادم هغه له داسې لته ورکړه، راپایسه و چې راشه لکه حجاج بن یوسف دې غواړي. هغه راغی حجاج بن یوسف ته مخې ته کېناستو. نو حجاج بن یوسف ورته وایي ای لکه لاس وینځه، روټۍ خورو دواړه. دی ورته وایي چې یاره زه روټۍ نه خورم. نو حجاج بن یوسف ورته وایي چې ته زما دعوت نه قبلې. دی ورته وایي چې نه، ما د داسې ذات دعوت قبول کړی دی چې هغه ستا نه ډېر زیات لوی دی. حجاج بن یوسف ورته وایي چې ستا څه مطلب دی؟ وایي زما مطلب دا دی چې زما روژه ده. ولې ده؟ حجاج بن یوسف ورته وایي چې یاره سبا به روژه ونیسي که نه، دا طعام او دا روټۍ ډېره زیاته مزېداره ده، تا به چېرته داسې نه وي خوړلي. دی ورته وایي چې باچا سلامت که چېرې د سبا پورې د ژوند ته مهلت راکې نو ټیک ته بیا به سبا د روژه ونیسم، او که چېرې ته سبا پورې د ژوند مهلت نشې راکولی نو بیا داسې وعده زما سره مه کوه، داسې خبره بیا ما ته مه کوه چې ته هغه نشي پوره کولی. عزتمندو ډېره ښکلې خبره دغه بانډچي حجاج بن یوسف ته کړې. دغه رنګې مونږ او تاسو ته هم شیطان دا وسوسې ته راچوي چې یاره نن توبه مه وباسه، سبا به توبه وباسي. نن مونځ مه کوه مړه، سبا نه به شروع کړي. نن دا نیک کار مه کوه، سبا نه به شروع کړي. نو په دغې سبا کې به یو ورځ مونږ او تاسو ته مرګ راشي، د دنیا نه به لاړ شو.